جناب زما نوم اختر منیر دی. زما بیسیکلی تعلق د دیر سره دی او مایګریټ شوي ما پلار راغلی بیا ملکن ډویژن درګۍ ته. زما پلار خپله تعلیم نه و کړی. هغه دلته چې راغی مایګریټ مخکې شیرګړ کې و، د هغې نه پس بیا راغی درګۍ ته. خپل غریبۍ کې به خپل وخت تېراو، کار به یې کو. بیا د درګۍ نامي ګرامي شخصیات چې کوم دي، پرویز خان د ملاکن سکول چې کوم اونر دی د هغه سره ملګری شو. منډۍ کې ورسره کار شروع کړو. بیسیکلی د ما تعلیم چې دی نو زما والد صاحب په ډېرې غریبۍ کې ما باندې کړی دی او په داسې وخت کې چې هغه وخت کې زموږ د کلي یا زموږ د فیملي نه څوک دومره په دې څیزونو کې نه و انوالو. مطلب زه به دا ویم چې زما زیاتر د فیملي چا د 10 نه مخکې ایجوکیشن نه دی کړی. واحد زه پکې وم چې الحمدلله بي ایس سی ما کمپلیټ کړه. اولنی بنیاد زما چې کوم دی په ملاکن پبلک سکول کې و، د هغې نه سټارټ شوی و د 10مه پورې. او ما باندې زما د والد صاحب د وجې نه هغوی فری تعلیم کړی، ځکه چې زما والد صاحب د هغوی سره په کار کو او فری تعلیم ما باندې هغوی کړی دی. د بي ایس سی هغې نه پس بیا فرسټ ایئر سیکنډ ایئر هم ما د ملاکن پبلک سکول نه وکړو. د سیکنډ ایئر نه پس بیا زما والد صاحب بیمار شو. بیماري لږه لږه وه، دومره نه وه. بیمار شو او لکه خپل کار مقصد خپل دغه به یې کو، همت به یې کو. بیا ما تعلیم پرې نه ښودو. بیا ما بي ایس سی د ډیګري کالج درګۍ نه سټارټ کړه. مشکلات کې هغه بي ایس سی هم کلیر شوه. دې دوران کې زما والد صاحب انتهایي سخت بیمار شو، په داسې بیمارۍ کې چې د هغه زموږ سره لکه ورته د سپورټ څوکونه، خو بهرحال بیا هم الله پاک رحم کو، هغه څه نه څه سیستم به برابرېدو. بي ایس سی چې کله ما کمپلیټ کړې دوران کې زما واده مو شو. ما والد صاحب خوښ شو، ځکه چې چاته پته وه د خپل ځان نو واده ما وکړو. واده مو شو. بیا واده نه پس والد صاحب انتهایي سخت بیمار و. ما خپل د ایجوکیشن چې کوم سرګرمیانې ما مطلب ختمې کړې، ځکه چې بیا ما ته کور په حواله شو. د کور زیاتره ذمهوارۍ ما باندې رالې، نو ما زیاتره ترجیح بیا خپل کور له ورکړه. پرایویټ ما بیا دغه کړی و، داخله کړې وه، خو لکه د مطلب د معاشي لحاظ سره او بیا د سکول مطلب د تعلیم هغه دواړو کې ونه شو. ځکه چې کمپیر ما کوو نو یا به نه مانه تعلیم پاتې کېدو، یا به رانه د کور چې کوم مشیات دپاره یا د کور د رهن سهن دپاره کوم ما تګ و داو کو، یا هم هغه پرېښودو. نو ما ترجیح دا وکړه چې یاره ما تعلیم پرېښودو، د کور ترجیح ما طرف ته مې ځان ته رجحان ورکړو. سټارټ د ما اولنی جاب چې کوم دی خیبر بینک نه پس بیا والد صاحب هم بیمار ما هغه هم بوتلو را بوتلو. خپل چې کوم جاب هغه مې کنټینیو ساتو. هغه ما 3 میاشتې کړی و. 3 میاشتې چې ما وکړو نو هغه ځای داسې و چې په هغې کې د ما لکه روح خوشحاله نه و. نو ما هغه بیا پرېښودو. د هغې نه پس بیا زه ایجوکیشن سیسټم ته رالم. یو کال ما هغې کې تېر کړو. ډېر مطلب سخت ژوند دغو تېر مې کړو. مردان ته بتلم راتلم درګۍ نه. په دې دوران کې د ما والد صاحب بابا هم اسلام آباد ته هم بوتلو. خو ما ته چې زیات ایکسپیرینس کوم راغی هغه بیا د ما د والد صاحب د مطلب چې بیمار شو په دوران کې راغی. له هغې نه مخکې به ډېر خلک د موږ راناستو. کله نه کله ما سوچ کوو چې یاره دې نه مخکې به دا خلک راتلو، دا ګرمه ګرمه به وه، دا مطلب ډېر انتهایي لکه د هر سړي نظر کې مونږ وکړو. کله چې ما والد صاحب پرېوتو او دا سیسټم چې کوم دی د هغه نه دغه شو، دا مطلب په داسې حد کې راغی چې بیا د مونږ چا تپوس نه کوو. ایون د مونږ هغه کسان هم تپوس نه کوم چې به ریګولر بیس باندې د مونږ کور ته راتله یا د مونږ سره به ناسته پاسته به یې کوله. هغوی هم هغه دغه دینه کړه، ختم یې کړه. ولې وجه دا وه چې راسې نه چې مونږ لاړ شو مونږ نه پیسې وغواړي، یا مطلب مونږ لاړ شو یا دا مونږ ته څه ریکویسټ وکړي. خو بهرحال څه الله کول. په دې دوران کې داسې حد ته مونږ لاړو چې د وړو د مطلب د کور کې د وړو دغه پیسې هم نه وي. په دې دوران کې ما آنلاین کار کو. دا خبره پکې زه ځکه کوم فرسټ ټایم ما خبر زه کوم، چاته پته نشته. ستا د چینل په وساطت یې کومه. د امریکا یو فیمیل وه، فرسټ ټایم امریکا یو فیمیل ما به د هغې سره چیټ باندې خبرې کولې، فیسبوک باندې هغه دوران کې. نو زه کور ته رالم، کور کې وړه نه و. نو مور ما ته وویل چې داسې سیسټم دی وړه نشته، څه به کوو؟ ما ویل الله به خیر کړي. ما هغې ته میسیج وکړو، پس د ما ډونیشن و هغې چې هغه ما ته هغه وخت کې $150 راولېږلې. هغه فیمیل چې کوم ده د میامي فلوریډا وه، یو اس اے. د هغې نه پس هغې ما ته تقریبا څه کال هغې هم ډونیشن ما ته کړی دی او وه کرسچین. نو زه به دا ویم چې یاره د ما خوښ علاقه کې د ما چې کوم خپل خلک وو،
کوم چې د ما ریلیټډ خلک وو هغوی د ما دغه نه لري کړي خو الله پاک یو ذریعه جوړه کړه داسې ځای نه ما لا سیستم برابر کړو چې د ما وخت کوم ګمان کې هم نه وه او ظاهري لحاظ باندې خلک وایي چې یاره دوی دروغ وایي دوی سره پیسې شته هسې ډرامه کوي ځکه چې دا پیسې اوس نه وي نو دا خرچه به کوم ځای چلېږي دا سیستم څنګه روان دی خو بهرحال ما به اپلایګانې کولې د ما سټرګل دا و چې یاره زه د آرمي ریلیټډ طرف ته لاړ شم د وخت سره نه ما دا خپل جنون ما ډېرې غټې اپلایګانې کړې بیا انټي نارکوټکس کې چې کله تګوداو ما شروع کړو والد صاحب مې بیمار هم دا به رسم تو راتلو نو انټي نارکوټکس کې ایز سب انسپکټر پوسټ دا سټوري غټه دغه زه نه بیانوم خو شاکټ به یې دا ووایم چې بیا هغه سلیکشن هم وشو لاړو هغه سره نو بیا د هغې نه پس هم ما باندې بین ولګېدو دا هم یو بله غټه سخته وه ځان یو بله سټوري ده خو بهرحال دې دوران کې ما والد صاحب هم وفات شو ایون د ما وایي چې کله وفات شو نو موږ سره د هغه د دفن پیسې هم نه وي د کفن دفن پیسې نه وي بیا د ما ماما سخر هم دی د ما زما آخري وخت کې هغه سیسټم ډېر ته وکړو هغه راغی دا کفن هغه د سیسټم چې کوم و هغه یې څه وکړو ایون موږ د مقبرې ځای هم نه و ایون لکه به دا ویم چې دا دوران کې ما ته اوس هم پته ده د ما والد صاحب له د قبر ګټې هم نه ورکولې زموږ مالک کې څه کسان دي چې هغوی د قبر ګټې نه ورکولې ولې وي یاره دا د دې ځای نه دي او حالانکه د ما والد صاحب هغې کې باقاعده حصه کړې وه باقاعده به هغه منتلي بیس باندې کوم تنظیمه خرچه چې به یې ورکوله خو ما په هغه وخت کې لکه زه په خپل خفګان کې نو ما داسې خاص دا د روجان ونه کړو خو ما والد صاحب چې کوم دی د کفن پیسې هم د موږ سره نه وي نو کله ناکله زه ډېر انتهایي هغه دغه چې مال راشي نو زه بلکل ایموشن کې شم خو با هم ویم چې زه الله پاک یو امتحان دی تېرېږي حالانکه اوس پوره روان دی او الحمدلله اوس هغه سیستم داسې شو چې اوس روان دی ډېر انتهایي په ښه دغه باندې بیا د ما سره چې کوم ملګري میلاو شو خاص کر علمزیب صاحب د ما زیات بیا روحاني استاد او دغه استاد چې کوم دی ما علمزیب صاحب دی ځکه چې په الاینس سکول کې چې کله زه په دوران کې جاین کوم نو زیات تر ما به لیکل کول خو لیکل د ما پټو زه چې کله د علمزیب صاحب سره میلاو شوم نو هغه ما ته بیا وایي چې یاره لیکل کوه او ستا لیکل ښه دي نو د هغه د وجې نه بیا زه هغه موټینیټ کړم او د هغه نه ما ایکسپیریشن حاصل کړو زه هغه داسې یو حد ته راوستم چې ما لیکل واضح کړه دا خبرې ما میدان ته راوستې او حالانکه هغه ما ګایډ مطلب زه زیات تر ګایډ کړی هغه یم بیا او زیات تر ملګرو کې او زه به دا وایم چې ټول نه غریب ملګری زما هغه دی څه لالچ د ما نه هغه نه دی کړی نه ما کړی دی او په هر لحاظ کې زه ګایډ کړی ما زه به دا وایم چې اسلام آباد کې د ما ریسنټلی بیا ډیوټي وه کله ناکله ما به هغه ته میسیج وکړو نو ما ته وي چې لکه راونه تښتي لکه دا کار کوه حالانکه هغه ډېر سخت و هغه ته پته ده او ما به ورته میسیج وکړو یا به ورته کال وکړو نو ما ته وي چې لکه ځان راټینګ راونه تښتي او زه بس هم درځم حالانکه هغه په ذهن کې هغه ته پته م وړه چې ما ته دا هغه ته خپل یو ته پته و چې هلک به دا کار پرېږدي راځي به خو ما ته ظاهري نه دي ویلي چې یا کار پرېږده یا ما ته به وي چې کار پرې نه دی بیا هغه کار هم ما پرېښودو بیا د هغې نه پس پکې زه دوبۍ ته هم لاړم دا ریسنټلي اوس چې کوم واقع دي د شپږو میاشتو زه پکې دوبۍ ته لاړم دا کس نوم نه علم ځکه چې نامي ګرامي شخصیات دی چا باندې تنقید نه کم کېدای شي هغه څه وجې نه څه وجوهات داسې وو چې هغه خپله سرګرمیان یې داسې دي دوبۍ ته هم بوتلم هلته هم د هغه پکې څه یو مقصد و هغه وشو مقصد چې کوم وشو د هغې نه پس هغه مال داسې یو سیستم جوړ کړی لکه ټیشو پیپر چې سړی استعمال کړي بیا ډسبین ته ورته یو ټیشو پیپر هغه دومره سړی په جیب کې ګرځوي او هغه باندې خوشبو کې خو چې کله استعمال کړي بیا ډسبین ته ورته دغه دوران کې ما علمزیب صاحب ته میسیج وکړو چې علمزیب صاحب زه یم او څه طریقه کار به کوم حالانکه زه ایماندن خبر ده کوم ما خودکشۍ ته ځان جوړ کړی او ما خودکشي کوله ما ته علمزیب صاحب ووایي چې یاره ته راشه تاله مې جواب کتلی دی او ښه ښکلی جواب دی دلته راشه او دلته پاکستان ته غم مه کوه زه چې رالم بیا نو الحمدلله په تقریبا څه هفته ما نه وه تېرې کړې ما واپس بیا د علمزیب صاحب سره د هغه یو ایجوکیشن سیسټم دی هغه پکې کار کوي هغه ما جاین کړو ریسنټلی هغه کې یم اوس هم سټرګل روان دی سختیات دي خو الحمدلله هغه ژوند د مخکې نه ډېر ښه دی ځکه چې سکون دی او زه به زیاتره کریډټ خپل استاد دوست علمزیب له ورکوم ځکه چې هغه د ما ګایډلاین هم دی ما ګایډ کړی یم دا اوس هم چې کوم زما انټرویو زه ورکوم دا هم څه ټکه ټوکه یا داسې صحیح نه ده خو بهرحال هغه د پنځه شپږ ورځو نه ما پسې لګیا دی چې یاره دا انټرویو ورکړه ولې چې هغه ته پته ده چې یاره ده څه لکه څه شتې ما اوس هم ځینې خبرې پټې کړي دي زه به هغه کوم اوس فلحال لکه شارټ انټرویو ده اولنۍ انټرویو ده کېدای شي ټیک نه وي کېدای شي زما خبرې داسې ګډې وډې ځکه چې اولنۍ انټرویو ده او دغه چینل د وجې نه ده نو الله دې هغه تل اباد او خوشحال لري بس دغه څو خبرې وي د لایف او یو جهان مننه السلام علیکم